ډېر عجیبه خبر مې واورېده وایي که د چا فالوور د 50,000 نه زیات وي او بیا چې کوم دی د هغه ویوز په یوه ویډیو 1000 ویوز راتلل نو دی به د پاکستان حکومت یعنی اف بی آر ته تقریبا څه کم 200 روپۍ ورکوي یعنی 195 روپۍ به ورکوي. نو اول خو د دا وایي چې دا خبر حقیقت دی که ناسې خلکو جوړه کړې ده. اف بی آر یو پالیسي جوړه کړې ده چې په پاکستان کې مطلب یو کس دی هغه ټیک ټاکر دی، انسټاګرام اکاونټ دی یا فیسبوک دی، مثلا یوټیوبر دی، څه هم دی او 50,000 فالوور یې دي او د هغه په ویډیو باندې 1000 ویوز راتله نو دی به د حکومت له اوس دغه تقریبا 195 روپۍ به ټیکس به دنه کټ کېږي. نو هسې دا مطلب تاسو دې ته په کم نظر وګورئ، یو مذاق نه دی. مطلب په دې طریقه باندې چې خلکو ته ریسورسز نشته په دغه وطن کې، په دغه حالاتو تاسو وګورئ. خیر موږ خو بهر یو، زه به 200 ورکوم، زه خو په چاینا کې هم زه به 200 ورکوم، مسله نشته. خو هغه کس چې هغه یو ځان ته محنت کوي، یو کنټین یو نیشو ګوري او هغه بیا مطلب د دې سیزون سره فیس کېږي چې به اوس په دې کې ټیکس ورکوي، حالانکه خو دومره جوړېږي هم نه. خیر په دې باندې به زه یو بریک ډاون وکړم، په دې باندې زه به ویډیو وکړم چې آیا واقعي د فیسبوک څومره پیسې ورکوي او ټیک ټاک او یا چې کوم د انسټاګرام او یا یوټیوب ټوټلی په دې به زه چې کوم دی وکړم چې سوشل میډیا څومره پیسې ورکوي. خو تاسو ما ته په کمنټ کې دا لازم وایي چې آیا دا خبر رښتیا دی څومره سوشل میډیا چې کوم دا خلک استعمالوي او بیا خاص طور انفلوئنسرز دي. لازم